الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکی او ډېر مهربانه دی. ماشوم وږي و، کور کې شور و او یو کاکاجي ویشته جمپر رشته کې ډېر نږدې و، ډېر شور و جي. چاته چې تصویر ته، چاته چې دا خبر ته، یو خیره او یو افسوس و جي چې په هر لور خور دنیا و جي. 1000 و واقع تاکال و ایشال ماشوم و یو ډز وویسته. ماشومه کیسې ماشومه خو چې د پلار ګزاره مو خوري نو 3 زیته به وي. د بارودو ګولې خوري نو ماشومه کې بسي نو سترګو په رب کې جیر چا جهان دړې وړې شو. خبره د تاکال وه، تاکال د اوسېدونکو د پښتنو وه چې راله خفم ډېر زیات شوم ځکه تاکال درانه خلک دي، په پښتنو ډېر مین دي. دا واقع شو یقینه ډېر لوی عذاب دی چې دی زما دی ورور به خپل ځان پسې ولیکي. بهرحال قدرمنو نن موقع ده در سره به یو 2 خبرې کوم. مولوي صاحب مې لږ تپوس ته وکړه، بس دا به وي مزي چې خبره به وي د شور وه که نه چې ماشوم یې شور کوه، په دې کاکاجي به شور بد لګېده. نو وایم یاره باغیچه وي یاره بلبل پکې چغار نه کوي، نو په داسې باغیچه څوک څه کوي؟ سړی د ورته تیلي ووایي. کور وي او ماشوم پکې غږ نه کوي، نو دا کور شو که مقبره شوه. ډاکیان وي چې شور او چغار وي، کور کور وي. چا چې خدای پاک اولاد ورکړی هغې نه یې تپوس وکړي دا ټول چې کوم ولاړ دي دا ټول بال بچهداره خلک دي سوی د دې کاکا نه چې زه دا خوږه میوه نه څکلې. په ده باندې د ماشوم چغې د هغه خبرې شور لګي. خو د یو پلار نه تپوس وکړه په هغه باندې دا د ژوند اواز لګي. ته نه خبر چې صرف د تاکال پښتانه نه غیر چاپېره چې چېرته هم دغه تصویر کړی فضل حیاته تا پسې یو خیري دی 1000 دا وخت ټاون تاڼه قدرمنو مکمل شاه صاحب، زروړي خان، امداد خان او واجد علي صاحب ولاړ دی. دا ټول د وردۍ خاوندان دي. اول خو دوی له مبارکي ورکړو چې دا سړی په موقع باندې غیر خو نه شو، خو 15 ورځې پس دی بیا ګرفتار شو. په اتکړو کې د بهرحال فضل به تاسو سره به خبرې کوم. مکمل شاه صاحب تاسو په دې کې انویسټیګیشن کړی سرسري د دې واقعات چې کوم خد و خال دي زموږ د کتونکو سره لږ شریک کړي. ښه جي د دې حجي تنازع د 2012 نه را روانه ده او د کور تنازع دا کور د دې مشترکه دی. او یې په دغه ټایم باندې به سرې داس دا د دې د شور خبره وه. زه دې ته ریکویسټ کولو چې یاره شور مه کوه، خو دغه ریکویسټ داسې انداز باندې کولو چې هغه قابل برداشت نه و. نو بس په دې وجوهاتو باندې دا وقوع شوې ده جي. او سرې داس د پکې د کنفیشن کړی دی چې ما مطلب دا یې چې ډز مو کړی. ډز بیا څنګه وکړو جي؟ په چت ولاړو. بالکل جي، دویم چت نشتی دی او تقریبا 12-13 فوټ فاصله کې دا ماشومه لاندې نه وه دلای لګېدلې. کوم ځای ولګېده جي؟ یو ډز ولګېده؟ یو ډز لګېدلی مری باندې جي. او جي بیا پوسټمارټم لپاره هغه ته واستولو. په ده شور بد لګېد. په ده شور بد لګېد. ټاون تاڼه دا وخت ډېر دروند ښاغلی مختار علي ډي سي پي صاحب ولاړ دی. سره ماشومه قتل شوه او ډېر کم عمره شور یې کړ. نورې خبرې اترې خو زموږ مکمل صاحب نه اورېدې. مختار صاحب تاسو به لږه رڼا واچوئ. بالکل کوم وخت کې چې موږ ته د وقوعې اطلاع میلاو شوله چې یاره داسې یوه ماشومه ده او هغه خپل تره مطلب محض صرف په دې بنا باندې چې صرف هغې شور کوي یا لوبې کولې د نورو ماشومانو سره د هغې قتل شوی دی. فوري طور باندې بیا موږ موقع ته لاړلو. موقع نه چې کوم ضروري شواهد و هغه هم راجمع کړه او بیا هغې نه پس سمدستي موږ ریډس کنډکټ کړه د کومې په وجه باندې چې د دې ملزم ارسټ انشور شو.
وجه عناد څه کیږي چې ماشوم یې ډس کړي. نو د دوی خو دلته کې په دې کور باندې وړاندې نم داسې څه کشاله روانه وه چې یاره د دواړو ورونو په جایداد باندې یا په دې کور باندې څه تنازعه وه. نو به هر حال په دغه وخت باندې صرف او صرف دغه ماشوم یې شور کو یا نورو ماشومانو سره لوبې کولې او په دې وجه باندې ملزم ته دغه یو دوک یا درد رسېدلی و چې یاره ګنې دوی شور ولې کوي او په دغه بنا باندې مطلب د دغه ډز یا دا ماشوم وژلې وه. مختار صاحب داسې واقعه چې په پښتنه سیمه کې کېږي نو دا څه جسر جوړوي څه تصویر جوړوي. نو دا خو یو دا تصویر کشي کوي چې زموږ په معاشره کې د برداشت ډېر سخت کمی دی. بلکې زه خو دا وایم چې که انکیس موږ څه نه څه برداشت په ځان کې راوستو نو زموږ ډېرې مسلې چې کوم دي نو هغه حل کېدی شي. خو که محض موږ ځان کې صرف او صرف برداشت پیدا کړو دا صرف د برداشت نه کولو نتیجه ده چې نن یو د ګل په شانتې ماشومه چې کومه ده نو هغه لاړله د خاورو لاندې شوه. قدرمن یو وړه غوندې کې دماغ ته بیا فضل حیات سره خبرې کوم لکه دماغ خبره د شور وجي ټیک ته چې د شور نه علاوه بنیادی خبره د دې په کور کې د جایداد مسله هغه روانه وه. د فضل حیات په بیا دماغ کار نه کتلی بس هغه ماشومه وه شور به یې کړي خو ډز پکې روانه دی. تاکال په یو داسې علاقه کې پروت دی فضل حیات چې په دې علاقه کې اوس دې سره خوا کې د ایرپورټ دی جنګي جهاز تېرېږي بلا شوري وي والله دلته جهازونه د هغې ډېر زیات شور وي. هغه شور په ده ولې بد نه لګي د کاکۍ شور پې بد ولګېد. دلته اکثر د امبولنس دا ګاډي ډېر زیاده ترهګرۍ لاندې دا پاتې مین جي ټي روډ د روډ ډېر پوه پا وي دا شور هم په ده بد نه لګېدلی. فضل حیات چې بهر روزي په دې سړک ودرېږي ولا بابروډ په یونیورسټي ټاون باندې چې صرف 15 منټه هم سړی لاړ شي د سړي غوږونه شلېږي ډېر ټرکونه ډېر بسونه پرې تېري هغه شور به هم درته سینې ویلې. په ما له خفګان په دې راځي چې تاسو په دې خپلو جنګونو کې زموږ کاکۍ مه وژنئ. تاسو په دغه جنګونو کې په دغه مال حال کې کاکو ته تیلې مه واخئ. فضل څنګه شکر دی جی. اول خدایم چې مخورتیا لړو په کار نه وه نجیبه د دې لپاره خپل دغه کته ځکه چې اف آی آر اخیستل هم هغه کې ټایم لګي نو مې چې اف آی آر دې تیار شي. زه یو امن پسند او د امن ریسپیکټ والا سړی یم. ما د ډز نه پته لګي ما د دې سیزونو ټول جایزه اخیسته چې آیا زه به په دې سیز کې د قانون مخې ته راشم. یقینا کاکۍ قرباني شوې ده خودی کی د کاکۍ د مور د هغې د تربیت او د هغې د موټیو یعنې د هغه چې مور کومه د هغې مور د کاکۍ نیا چې د کوم لالچ دپاره او د پېښور کې د یو سټیشن د قبضه کولو دپاره کم هلې ځلې کوي کم ټیکس یوز کوي هغې د خپل لور تربیت چې په کومه طریقه کړی دی دا خبره د دې نه هم واضحه ده. دا د لور تربیت چې ته یادې دا لور یې پېغله وجي زه د دې د جینۍ د ماشومې د مور د تربیت خبره کوم چې د هغې نیا د هغې ماشومه ویشتره که نه جي دا ماشوم بله کې ولې ویشته د کاکۍ مور دونه په سینسس کې ده چې دا لګیا ده جي په چېرته هاکس بې باندې ولاړه ده ویډیو جوړوي جي دې ته پته ده چې فضل حیات به دې سټیج ته ځي دا به زما لور ولي دا به جي بیا ما ته په کار راځي دا به زه میډیا کې بیا یوز کوم. د دې پلار دپاره چې کوم ریکویسټ شوی دی ګرچې الفاظ به سخت ضرور وي د پښتنو الفاظ دا ماشومه ولې ویشته دا راته ووایه د پښتنو الفاظ عموما تراښه وي. دا ماشومه د کاکۍ پلار بجای د دې چې د ماشومې د کاکۍ او د چې کوم مور ده کوم پلار دی د هغې سره ستا شخړه روانه خو جواب د نه دې غواړم فضل بهي چې دا ماشومه دې پکې ولې ویشته. زه دا وایم چې ما نه داسې څه اراده وه ما سره چې په کوم کلوز رینج کې د جایداد اصلي وارث چې دی
زه هغه ولې ونه لم. فضل به اوس دنه بیا یو اخري تپوس کوم دا خبره ډېر زیات اوږدېږي خیري خو نه دی خیر دا ماشوم به دې نه ویشته ډېر لوی ازار دی وګاټه د دې د الله جل طرف نه اسرائیل علیه السلام چې کوم دی لیک راوړی و ځکه زه په دې خبرې بیلیف ځکه کوم چې ما لیکلي شوي وه چې شپږ رکعته ما پرېښودو او زه د شور د ګیلې دپاره د مونځ په منځ کې ولې راغلم. اټ مینس چې اسرائیل علیه السلام سره ټایم شارټ و بیا د دې پلار ته د دې د مور د طرفه چې کومه ځان له قصور ورکوې که نه اسرائیل علیه السلام له قصور زه ورکوې صرف دا قصور ځان له ورکوم چې الله جل شانه په دربار کې آیا کم داسې یو سیز مانه شوی و چې زما د نوم د میډیا په ذریعه او د دې ښځو په جال کې راغو او زه پکې ماشوم یې ولې ویشته فضل به یې مخه تپوس کوم ما ماشومه نه دي ویشته نه مې اراده کړې ده نه مې د هېڅ بنده تماچه دې رانیغه که او ماشوم ولګې دا ولې تماشه ما سیده دغه کړی چې ډز وشي چې دا مسله بچو شي جي ډز هوایي وشي نو خلک اسمان ته رسي او ماشوم ښکته ولاړ نه نه چې دونه هوایي هم نه و. پاس نه ورته چت نه تماچه رانیغه جی تقریبا داسې 12 فوټ کې لاندې دی 12 شت باندې اوسېږي ته دا هوایي فارنګ نه کوو که نه جي نه جی نه هوایي فیرنګ خو جي خلک بره نشته ښه فضل به یې دا راته ووایي چې بس هماشومه مړه شوه ډېر ازار در پسې د سویل غواړې دی خلکو ته چې د غم غوسې ختمه شي زه د معصوم میډیا او د جذباتي قوم زمونږ معصوم قوم دی د دې په زړه کې چې کومه خبره راشي په هغې باندې د دې جذبات وقتي طور جذبات د اولس بې ځایه دي چې تا ماشوم مړ کړه او هغه هم د اتو نهو کالو زه دا ویم چې دا بې ډز راواو جي زه دا نه وایم چې د دې سیز کې چې د 1200 کالو د یو سړي اعصاب ستړي شي د هغه نه تاسو څه اکسپیکټ کوئ د ماشوم پکې بیا ویشتل پکار او ښځه چې کومه ده هغه ته داسې علاج د فضل به زه دا وایم چې هغه ښځه به هغه ته وایي چې زه نو آیا هغه به کم طرف ته خبر لا بیا راځم فضل بای خزه به ته وړخت کو د جینې مور به وړخت کو پلار به وړخت کو ستا غي سره لانجه وتا مو ماشوم ډز ولې کو ماشوم باندې ما ډز نه دی کړی ما په دې سیس کې ټوټل دغه دا ګولې خدای پاک د دې لپاره را لېږلې و زما په دغه کې ستا پکې قصور نه زما پکې قصور صرف دونه دی چې زما دغه استعمال شو تماچه جی د چا په لاس استعمال شو هوایي کنه ستا په لاس زما په ذریعه استعمال شو او زه دا وایم چې میډیا دې مهرباني وکړي د خلکو جذبات دې صحیح روخ ورکړي او حقیقت د خلکو ته وړاندې کړی شي او حقیقت څه دی جی حقیقت همدغه دی چې دی په خپله باندې د جیداد دپاره د لور قرباني ورکړې ده او ډس پکې ته دس پکې یقینا زه ټریپ شوم د دې په هغه پلان ډرامه کې سټپ بای سټپ ډرامه چې کومه دي سټیج کړې وه هغه ډرامه کې زه ګیر شو پیمانتیا لري فضل به لګرا مخ کې شه زه د هر هغه سیز چې په هغه کې نقصان او د دین حکم ماتیږي زه په هر هغه سیز باندې خفه کېږم که هغه وړوکی حکم دی که هغه لوی حکم دی کم کار چې کړی فضل به په دې سویل غواړي ما دا کار نه دی کړی دا د دې خاندان په خپله کړی دی زما په ذریعه کړی دی زه ټریپ کم ما وې زه به د فضل حیا سره انټرویو کوم دی به سم لیونی وي یار وي زه به د خپل لاس تم نه ګوري ما یې دی خو به لیونی شوي ما وې د به روټۍ هم پریښي د به خوب هم پریښي دی خو د سره چې زه ودرېږم دی به ما سره خبره هم نشي کولی الله اکبر زه جج نه یم فضل حیا ته او نه تا نه دا توالونه کوم بس قدرمنو د سره خبرې هم بې ځایه دي هسې ټایم نه ضایع کړو د ماشومه ایستې ده د ماشومه ایستې ده کور کې چې هر قسمه جنګونه خو ډز د وکړو هغه جینۍ مړه کړه تا له بیا یو مارجن در کوم تا کې پیمانتیان شته زه وایم چې د الله جل شانه هر حکم ماتیږي زه په هغې پیمانه یم په دې خپل کار په اخره کې سوی دا ټول کتونکي د ګوري هر سړی چې کوم تا ته نن سبا خیرې د پسې کوي څه ورته ویل غواړي زه همغه ملګرو ته کوم چې ما پسې خیرې کوي هغې دي دا دغو کې چې الله کم تنان د لالچ په دغه کې خپل د بچو قرباني ورکوي هغې ته د خدای هدایت نصیب کړي دلته رسو
قاتل دی خدای هدایت نصیب کی ما ماشوم نه ایم کړی دا نه مې د ماشوم پلار ایم کړی دی نه مې د ماشوم مور ایم کړی دا ماشومه د چا په تماچو نه مې د ماشوم زه همغه یم چې دا اسرائیل علیه السلام چې کم دی دا ټول ترتیب برابر شو دا ټیم مقرر و ٹھیک شو جی او لاس ته وچلېده لاس زما پکې استعمال سپین باز یم زه باز نه یم ځان له څه سزا خوښوي اخري تپوس دی زه ځان دپاره د الله جل شانه د عفو دغه هدایت دغه کوم طلب کوم او زه دا وایم چې کم سړی د پردي مرګ طلب کوي لکه څنګه چې د دې ښځې مور زموږ په کور کې د دوو تنانو د پیشګویۍ چې یو دوه تنان خو به پکې ضرور مري فضل بھائی الله دې دې ته داسې نور واقع هم پیښي ستا دا کار فضل بھائی د عفو دی الله دې دې ته دا پیښي زما ما تاسو ته ویلي چې زما کار زه د الله په دغه کې هس ګرځم ما اراده نه ده کړې شوې ده مطلب سپین باز یم زه په هپناټایز شوی یم د دې ویډیوګانو د دې کنزلو او د دې پرووکینګ جسچرز نه صحیح دی جی صحیح دی ډېره ډېره مهرباني فضل بھائی ستا ډېرې خبرې ډېر دلیلونه او ډېرې ستا ډېرې ګیلې هغه ټول یو اړخ ته او ستا ډز بل اړخ ته منم چې دا کور به جهنم و او ستا ډز پکې روان و منم په چې هغه دغه کور کې بهر یو سړی تا سره نالګي خو ستا ډز پکې روان و منم چې په دغه کور کې به ډېر زیات تکلیف و ستا دپاره ستا خبره و پکې چا نه منله خو ستا ډز پکې روان و او ستا ډز هم بیا کېږي دغه کور په هغه فرشتې باندې چې په هغې باندې خو مړه د الله حق هم نشته فضل بھائی ته د عفو سوال کې بهرحال د الله په در کې د عفو څه کمی نشته خو کار دی دومره د کبیرې ګناه کړی دی چې تا لپاره د عفو د لفظ هم زما هم دا خوله رپي قدرمنو دا خپرونه سرته رسي فیصله په تاسو پرېږدم دا ستاسو مخامخ دی فضل دی وایي د دې پوره ولا اساس زما وچلېده فیصله په تاسو دی قدرمنو دا وخت پتاکال تانی سے 24 میں دو درې خبرې کوم قدرمنو شریعت صاحب قاتل راغی ماشوم وجل دا مسله ټیک ته چې د کورنۍ دی بس نور څه شخړي ومړه پکې ماشوم شو موجب سره موږ خبرې وکړې د انګا او بنګولي او خو زم چې دا وخت سبا تاسو به لک شانته معمول شان تفصیلا زم دې کتم کې بیان کیږي بسم الله الرحمن الرحیم مهرباني یوسف جان خان تاسو ډیره مننه دا په 22 تاریخ باندې د دې مخکنه د دې دوه رونه دی بل روډ د دنه د ماشومي پلار د ایشال پلار چې دی هغه دنه تقریبا لسته کال کشر دی د واده نه دی کړی هغه کړی هو هغه سره د ډیر وخت نه د تو مې را روانو او زیاتر عمدې په غلطه عمدې په غلطه په دغه ورځم دی د شپې وختو برچت دی چونکې بره فلور کې اوسېږي او که رورې کشر لاندې اوسېږي د تماچه راواغشته د هغې ویډیو چې دا هغه په سوشل میډیا وایرل شوی ډز ترې نه شو او ایشال ډایرکټ په سر ولګېده چې هغې اسپتال ته وړه خو لکه هغې کې ساه پاتې نه شوه پاکه ټایم چې پولیس ته کله پته ولګېده نو موږ سلاړو هلته کې چاپې ماپې مو والې خو هغه ټایم سره دې روکو شو د خپلې هغه موبایل یا رابطې ټولې ختمې کې بندې کې دا موږ بیګا په خوګاخیل لنډي کوتل کې ارسټ کو مقامي د هغه تاڼې چې کوم پولیس و هغه هم را سره مرسته وکړه لکه لاړه را سره نور زمونږ د ایس پي صاحب په نگرانۍ کې ډي اس پي ټاون موږ ټول د خپل ټیم ورپسې تلي خو کومه پورې چې د ملزم د وقوعې تعلق دی نو مني هوسۍ هغه دا مني چې هغه اعتراف کړی چې دا ما کړي دي هو د هغه لا ضمیر اوس هم ملامته نه دی هغه اوس هم دا ګڼي چې ګینې دا دی ما سره زیاتې کوي لکه د ایشال په مرګ داسې یو صفا قاتل چې دا تاسو ته مخامخ ولاړ تاسو ته انټرویو واخیسته هغه لا تر اوسه پورې خپل کړو باندې ملامته نه دی نو انشاءالله چې موږ دله اوس کسټډي راغشتې ده د سره مزید خواري کوو
او وجوهات مخې ته راولو چې دا په کومو وجوهاتو ولې د دا ځارن کړي دي موږ مخکې تفتیش چې انشاءالله کمپلیټ شي مخکې ته به پته لګي انشاءالله. اخري تپوس کوم شهریار صاحب چې دی وایي چې دا د ایشال موټر سازش وکړو دی په ما مړه کړه. دا خبره بالکل دا دی کوي خو دا زه به دا ووایم چې یو قسم له د منټلیټي په ذهني یو پلار مور لکه کم سازش دا یو سازش دی چې هغه خپله لور یې پرې وژله سازش خو بل څه کیدی شي دا خو سازش نو دا خو دونه غټ سپین کم از کم 40-45 سال عمر دی ده او په دې ټیم کې دی یو تماچه رالي او ډک کور دی لاندې چې د یو سازش یا هغوی د باول خو یو هوایي ګولۍ به چلو حالانکې هغه هم نه وه په کار او هم په چا غورځېده خو که چېرې مثال د ده ذهن کار کو نو زه وایم چې دا هېڅ سازش نه دی دا یو ډېر مکار سړی دی او انشاءالله چې تفتیش کې به دا مونږ مخکې ته عدالت ته تاسو کتونکو ټول ته به ښایو انشاءالله دا به ثابتېږي. ډېره ډېره مننه ډېره ډېره شکریه شهریار صاحب. خبره صرف د یو قاتل نه ده بلکې خبره د هغه ماشومې ده چې په خپل انګړ کې د خپل تره له وجې مړه شوه. دې کیفر کردار ته رسول ستاسو فرض نه دی بلکې فرض اولین دی چې دنیا ته هم پته ولګي چې انصاف واقعي چې خلکو ته میلاو شو. خلک دا انصاف لیدل غواړي او تاسو ته سترګې دي شهریار صاحب ستاسو ټیم یقینا چې ډېر ښه افرټس کوي ستاسو انصاف خلکو ته ښکاري ځکه چې مجرم ته هتکړۍ لګېدلي خو د عدالت انصاف هم خلک کتل غواړي. رب دې وکړي چې دغه انصاف ته هم زموږ ولس په خپلو سترګو باندې وګوري. یو جان مننه شهریار.